پیغمبر دی دا د تمام انبیاء ختمون کې دی د خاتم النبیین عقیده ټول وای کنه منی کنه لیکن دا غیر باوجود دن دوی دا وای چې عیسی علی السلام برازي دا د سبو وجه د باطل روایتونو په وجه عیسی علی السلام برازي زمارو چې عیسی علی السلام راضي نو بیا عیسی علی السلام چې دی هغه آخري پیغمبر شو کنه شو هغه آخري پیغمبر شو نو خاتم النبیین بیا محمد علی السلام نه دی به خاتم النبیین چې دا عیسی علی السلام شو کنه شو نو چې کله دلته د الله د کتاب په رڼا کې راګیر کې کنه نو بل طرف ته تختی وي چې مونږ دا خو نه وي چې هغه به رسول راځي هغه به نبی راځي مونږ خو هغه امتی به راځي سوی امتی به راځي البته الله رب العزت فرمایي ورسولا الی بنی اسرائیل او عیسی علیہ السلام قول الله په کتاب کې ذکر کوي سورته مریم کې وجعلنی نبیا ذا الله نبی ورزولې ما اته چې هغه امتی راځي د دې څه دلیل یو حدیث پیش کا د قران یو آیت پیش کا چې هغه امتی راځي ځا اے قران پر د یو حدیث پیش کا چې په حدیث کې دا غلي چې هغه امتی راځي د ځان اصل پروپاګاندا کې او زه خو ما چې ته امتی راځي نو تا روایتونه نه دي کتلې کچې تا هغه روایتونه کتلې نو دا خبره وتا نه کوله ځکه په هغه روایتونو کې دا راځي چې عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی دی او د اسمان نو د قیامت ته نږدې راکوزي نو چې اسمان ته پورته شو د اسمان نه راکوزي نو دا معجزه شو کنه شو عام انسان اسمان ته خېږي بیا راکوزي نو مته خو نه شو کنه بیا چې زمکه ته هغه کله راشي سره د راتلو چې د دجال نظر په هغه باندې ولګي نو دجال بلاسي ولې شي لکه مالګه چې وبو ته واچي ولې شي نو چې د سړی په کتو چې ولې کیږي نو دا معجزه شو کنه شو بیا ګور روایت کې دا راځي چې د عیسی علی السلام چې کم سا اخلي سا او دغه سا په بار باندې دی ورکی کنه د پوکي وਹੀ دغه پوکي په وجه باندې چې د دنیا په سر د دنیا په ګډ ګډ کې چې کمزه يهوديان کافران مشرکان هغه ټول به هلاک شي مړ بشي دا معجزه ده کنه دا چې داغه سا په ټول دنیا کې به خور شي او داغه د سا په وجه باندې داغه په پوکي په وجه باندې د دنیا ټول کافران مشرکان دا به مړ شي د دومره زبردست معجزه تا چرته اوریدل یو پیغمبر ته ملاوي شوی دا به هغه سره بیا روایتو کې راځي چې دا هغه په دوه کې هر کای او هر بوټه خبرې کوي سب وای تعال یا مسلم ورای يهودي اے مسلمان راشه زمانه رسته يهودي پټ شوی دی کاڼي به خبرې کوي ونی به خبرې کوي نو چې کاڼي ونی د چا سره خبرې کوي نو عام انسان دی که پیغمبر دی معجزه شو کنه شو نو تا خو روایتونه قتل نه دی حاصل کیږي چې هغه به امتی او بیا راځي چې عیسی علیہ السلام په آخر کې چې کله یاجوج او ماجوج راځي نو په هغه وخت کې به الله واوحى الله الى عیسی الله به عیسی علیہ السلام ته وحی وکي چې زما بندیان والا کوه تور ته بوزا ځکه چې اوس یاجوج ماجوج راځي او تاسو داغه مقابله نشئ کولای دا چې شریان او فسادیان خلق به یاغه نو بیا به عیسی علیہ السلام خپل مرګري مؤمنان بوزي او هغه مؤمنان چې کوم د عیسی علیہ السلام سره هر مرګري توا غوته بغوته خي چې اے فلانیه په جنت کې ستا دا مقام دی اے فلانیه په جنت کې ستا دا ځای دی نو چې د غیب خبر ورکړي هغه پیغمبري کنه به پیغمبر نه علاوه څوک د غیب خبر ورکولای شي خو یې به تکي کنه ځکه خو په جنت کې ورته خي جنت د غیب شی دی کنه ده زما عزیزانو دې ته وای هغه روایتونه خو تاسو وګورئ عزت مګوي بیا به تاسو پته ولګي چې هغه امتی دی که هغه رسول دی که امتی منه نو نه حدیث منه او نه قران منه ځکه قران کې الله وی پیغمبر دی او هغه روایتونو کې معجزات دا ذکر کړي کوي رسول راضی نو د قران انکار کې د حدیثو انکار کې ځکه قران کې الله وی ولکن رسول الله وخاتم النبیین دا د الله آخري رسول دی او محمد علیہ السلام وی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد وسيكون خلفاء زمان رست خلفاء برازي زمان رست پیغمبران او رسولان نشته د ټول رست راغلی ما اخر کې امازو نو نه حدیث منه او نه قران منه الحمدلله من قران منو او من احادیث منو لیکن احادیث منو چې د قران تشریح کوي د قران خلاف احادیث نه منو د قران خلاف روایتونه نه منو بیا زما رورت ځان ته موحد وي حق پرست وي لکه اونته کې خپل عقیده جایزه والا ته هغه دجال چې به کم راضي يهودي دا غیر روایتونه تا کتلی وای هغه دجال وسم پیدا دی ښا او هغه
ګڼ یخته په ولاړ دغه په وجود باندې په زنجیرونو کې تړلی شوی دی او په سمندر کې دی. په کوم ځای کې دی؟ په سمندر کې. په سمندر کې مئی که نه؟ انسان چېرته په سمندر کې اوبو کې ژوندی پاتې کېدی شي؟ او هغه دجال ګڼ یخته وي پې یو لویه بلا ده او په زنجیرونو کې تړلی شوی دی او هغه په سمندر کې پاتې کېږي. زما وروره دا روایتونه دي. او کله چې د قیامت وخت هغه دغه وخت راشي هغې نه پس به هغه سمندر نه بهر ته راشي او سور به پسئ او په هوایي جهاز نه ګورې په خر دنیا دومره ترقي وکړه دجال له وخت په خر سور دی. لیکن خر ورې دا خر نه دی په 40 روزو کې وایي د ټولې دنیا چکر به لګوي. داسې خر تاسو لیدلی دی؟ ته به وایي چې لطیفې دی روایتونه نه دي خو لطیفې دي. الله دې مونږ معاف کړي. وایي هغه خر د ده په تندي به کافر لیکلی او په سترګه بړوندې دی او کله راځي په مسلم په یو روایت کې چې په ښۍ سترګه او په بله کې راځي چې په بله ګسه سترګه بړوند دی او دغه چپې چې دی دا په خر باندې سوري او د ټولې دنیا چکر به په 40 روزو کې لګوي او طاقت به سره دومره وي چې اسمان ته به حکم کوي نو باران به ورئ، ځمکې ته به حکم کوي نو فصلونه به زرغونوي. چې چا په ایمان راوړو نو هغه به د دنیا مالداره خلک هر څه به وله ورکړي او چې چا په ایمان را نه وړو د دنیا غریبانان خلک به دی فصلونه به وله وچ کړي، بارانونه به پې نه کېږي، قاصالیان به پې راشي او دومره طاقت به ورسره وي چې ځمکې ته به حکم کوي ځمکې ته چې خزانه راوباسه نو ځمکه به خپلې خزانې راوباسي او د روټو د دنیا د دولت خزانې به په هغه پسې وروسته روانې او د غیبو خبرونه به هغه خلکو ته ورکوي. زما عزیزانو لږ غور او فکر وکړئ. یو سړی به مړ کړي او داسې به یې مړ کړي چې په دې توره باندې د سر په دې منځ به یې ووهي، 2 ټوکړې به یې کړي او یو ټوکړه به دې خوا پرته وي بله به اخوا پرته وي، دی به په دې منځ کې ورته واوړي، خلکو ته به وایي چې یقین وشي چې دا سړی مړ دی، خلک به وایي او بیا به ورته وایي پاسه، بیا به یې را ژوندی کړي. یا زما وروره دا الله دی که دجال دی؟ دا څوک دی چې باران دی ورئ، زرغونې دی کوي، د غیب خبرونه دی ورکوي، قاصالي دی راوري، بارانونه دی ولئ، سړی دی مړ کوي، سړی دی ژوندی کوي. الیاذ بالله دا خو دې تا الله جوړ کو. او بیا د مسلم په روایتونو کې څه راځي تاسو ته پته ده؟ وایي په الله کې او په دجال کې دا فرق دی چې الله چې دی هغه ړوند نه دی او دجال چې دی هغه په یو سترګه چپ وي، په یو سترګه به ړوند دي. په الله کې او دجال کې دا فرق دی. څومره د افسوس خبره ده. دا د مسلمان سړي عقیده کېدی شي زما عزیزانو. مونږ له خلک پیغورونه راکوي، په مونږ خلک الزامات لګوي. وره مونږ مجبورون د دغې روایتونو انکار کړی دی. څه د خوشحالۍ نه د مستۍ نه دی کړی، مونږ د ضد د وجې نه دی کړی. که دغه روایتونه مونږ ومنل د الله توحید زمونږ نه پاتې شو، د الله کلام زمونږ نه پاتې شو، د الله رسولان زمونږ نه پاتې شول، صحیح احادیث زمونږ نه بیا پاتې شول. زما عزیزانو غور او فکر وکړئ په دې مسایلو باندې. ایمان راوړئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخري پیغمبر دی، د الله آخري پیغمبر دی. عیسی علیه السلام په باره کې الله رب العزت د تمام انبیاء په باره کې الله رب العزت فرمایي. تاسو وګورئ سورۃ بقره آیت نمبر 100 کی اللہ دا انبیاء ذکر کر لے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، دا یعقوب علیہ السلام اولاد، دا موسیٰ علیہ السلام، دا عیسیٰ علیہ السلام، دا طول انبیاء اللہ ذکر کر لے. بیا اللہ سوئی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، چې دا یو ټولګه د انبیاء چې د دنیا له لارو تیر شو مرګ پر راغی. خان د دوی لپاره هغه سړي چې دوی کړي دي، تاسو لپاره هغه سړي چې تاسو کړي دي. دارنګه سورۃ آل عمران وګورئ آیت نمبر 143 کې الله رب العزت فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. د دې محمد علیه السلام د مخکې چې څومره پیغمبرانو رسولانو هغه ټول د دنیا نه تللي تیر شوي دي. پای کې عیسی علیه السلام وکړه، الله استثناء نه ده کړی چې سوا د عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام پکې نه دی. نه، الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الرسل د دې محمد نه مخکې چې څومره انبیاء پای کې عیسی وکړو، الله ټول تړي د دنیا نه په هغوی باندې مرګ راغلی دی. ښه افئن مات او قتل، نو که دا پیغمبروم په خپل مرګ باندې مړ شي یا په څوک یې ووژني نو تاسو به د اسلام نه واپس شئ. زما عزیزانو د قرآن ګڼ آیاتونه په دې باندې دي چې عیسی علیه السلام چې دی هغه باندې مرګ راغلی د دنیا نه تللی دی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. الله فرمایي سورہ آل عمران کې چې اے عیسی زه به ستا د دنیا دا ژوند پوره کړم، تاله به مرګ درکړم او ځان ته به دې پورته کړم.
اوس ګوره دوی چالاکی کړې ده. څه چالاکی کړې ده؟ چالاکی دا کړې ده چې دا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. وای دا رافعُکَ چې دا مخ کې ده، متوفی چې دا رسته ده. قرآن بدل کړل. خو دې کې تقدیم او تاخير ده. اصل کې دا ده چې وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَوَفِّيكَ، چې زه تا پورته کوم او بیا به وفات کوم. قرآن د خپل باطل نظریه د پاره بدل کړل. حالانکه قرآن کې وفات مخکې ذکر شوی دی او رفع چې دا رسته ذکر شوی ده. او دا رنګ تاسو وګورئ یو بل چالاکی کوي. هغه بل چالاکی دا کوي چې لفظ توفا چې د لفظ توفا د دې معنی دا کوي چې د دې معنی د مرګ نه ده. د دې معنی دا ده چې الله د روح او د وجود سره پوره اغسته ده. مونږ وایو چې قرآن کې یو ځای بل ځای مونږ ته دا څوخه د عیسی علی السلام نه علاوه ته دا لفظ ډېر ځای راغلی کنه چې مصدر داغه توفی لکه څنګه چې د دې وایس قال الله یا عیسی انی متوفیک د دې مصدر توفی ده. په دې مصدر سره په قرآن کې یو ځای تاسو دا څوخه چې الله رب العزت په دې معنی باندې استعمال کړي چې زتا د روح او د وجود سره پوره عالم ورته مونږ ته تخیل چې دا لفظ چې ده دا په معنا د مرګ راغله. لکه مثال په تور باندې الله رب العزت په سورۃ النحل کې آیت نمبر 80 کې الله رب العزت فرمایي والله خلقکم ثم يتوفاکم، الله تاسو پیدا کړی او تاسو به وفات کړئ. اوس څومره ترجمه چې د پښتو دي د اردو دي د انګریزي دي تاسو وګورئ تفسیرونه وګورئ. سورۃ النحل آیت نمبر 80 د دې آیت ټول دغه ترجمه کړل. الله تاسو پیدا کړی او د پیدایښت نه وروسته تاسو به الله مړی به الله تاسو له الله مرګ درکې. نو دلته لفظ راغلی څه شي یتوفاکم ټول معنی کوي مرګ. دا رنګي سورۃ السجدہ الف لام میم سجدہ سورۃ سجدہ کې تاسو وګورئ الله رب العزت فرمایي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. او اے پیغمبر دے خلقو تا یتوفاکم ملک الموت وفات و درکئی تاسو تا سوک د مرگ فرشتہ وفات سوک ورکئی د مرگ فرشتہ وفات ورکئی دمارونو د جون فرشتہ نو ورکئی دارنگی وفات پا مرگ سرکی لکه الله رب العزت فرمائی حتی یتوفاهن الموت چې دوی په کورونو کې ایثار کې دا زنانا چې د کمی د بے حیاي کارونه کړي تر دې پوري یتوفاهن الموت چې واخلي دوی مرګ وفات کې دوی مرګ. نو وفات راځي په مرګ سره، وفات راځي د مرګ په فرشته سره، وفات راځي د مرګ په وخت کې. لکه سورۃ زمر کې الله رب العزت 2 نمبر آیت کې فرمایي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله توفا د نفس کوي په وخت مرګ کې او په وخت خوب کې. توفا په کوم وخت کې کوي؟ په وخت مرګ کې او په وخت خوب کې. نو زد نه پکار پر مسائل باندې ځان په کول پکار دي. بل لفظ راځي رفع بر رفع الله الیه وکان الله عزیزا حکیما. گو الله فرمایلی دي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بر رفع الله الیه وکان الله عزیزا حکیما. چې ندوی قتل کړي دي ندوی په صلح کړي دي دی په شک کې دي په یقین سره نه دي قتل کړي بلکې الله ځان ته ورته کړي دي او غالب حکمت والا دي. وې د دینه ثابت ته چې الله رب العزت چې د عیسی علی السلام اسمان ته پورته کړل خبره ته وکړي دی. آیات دے بر رفعه الله الیه الله ځان ته پورته کړی دی او دې ترجمه سو کړه الله اسمان ته پورته کړل. قرآن کې تحریف ده کنه ده معنی کې فرق راغی کنه ده چې الله وای ما ځان ته پورته کړل او دې الله اسمان ته پورته کړل. په قرآن کې یو آیت داسې وخی په قرآن کې دی یو آیت داسې وخی چې الله عیسی اسمان ته پورته کړل. یو آیت دې داسې وخی نشته ده. حالانکه د ادریس علی السلام په باره کې سورۃ مریم کې دا راځي ورفعناه مکانا علیا. الله پورته کړی دا ادریس علیہ السلام مونږه زی اوچتا مکان اوچتا. لیکن د عیسی علیہ السلام په باره کې دا مکان اوچت دام ناراضي. د عیسی علیہ السلام په باره کې صرف دا راځي چې ځان ته پورته کړی دی او ځان ته پورته کول د دې سمورات دي. لکه مثال په تور باندې سورۃ آل عمران کې الله بیبي مریم لا عیسی علیہ السلام پیدا نو بشارت ورته ورکي خوشخبری ورته ورکي څو ورته وي چې دا ستاسو زوی چې دی وجيهن فی الدنيا والآخرة
ومن المقربین. دیبا مخورزی، دیبا عزت والی په دنیا کې او په آخرت کې او ایبا د الله د مقربینونه، الله ته د آی خلقو نه چاغت الله ته نږدې دي. نو الله ته نږدې خلق کمی نه خلګي کنه، او الله ته د نږدېوالي سمانه دا تاسو ټول ته معلومه ده. د الله ته د نږدېوالي دا معنی نه لکه حدیث په خپل بیان کې دا خبر وکړه د شیعاګانو دا عقیده ده چې الاعوذ بالله زمونږ علي چې دی هغه د الله سره په عرش باندې ناشته. نږدېوالي دا مراد ده. نږدېوالي نه مراد دا ده چې الله دا هغه درجات بلند کړی دي، الله هغه ته په جنت کې لوی مقام ورکړی دی، الله هغه ته عزت ورکړی دی. ځکه چې الله خو د مکان نه پاک دی، الله د مکان نه پاک دی کنه. د الله مبارک هته دا ویل نه شي چې فلاني ځکه الله نهسته او الته عیسی ځان ترابلل دی یا فلاني ځان ترابلل دی. هغه خدا وی ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زره مړې د رګون انسانان تاسو ته نږدې یم او هو ماکم اينما کنتم، چې کوم ځای تاسو الته کې ځای ما وهو الله فی السماوات وفي الارض، هغه الله په اسمانونو او زمکو کې هر ځای کې دی. دا اسمانونو او زمکی دا د قیامت پر ورځ باندې د الله په لاس کې وي، دا بس کی د الله په لاس کې وي، دا په قبضه کې وي. الله رب العزت چې دا الاعوذ بالله محدود خو نه دی، زمون ته کې مخلوق خو نه دی چې په یو ځای کې هغه خدا سي ذات په کرسی او السماوات والارض، داغه بادشاہي، داغه کرسی، داغه عرش او په اسمانونو او زمکه باندې چې دی هغه خور دی، هر ځای کې هر ځای ته رسیدلې دی. باندې نه په خلق دا دی چې خاله دې مطلب دا چې په کمره کې مون سره ده. نه 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 الله وایي چې د قیامت پر ورځ باندې والارض قبضته، دا زمکه چې دا د الله په موټي کې وای، په موټي کې. نو په دې زمکه کې دا کمره، دا جمعه، دا ټول زمکه را لګرانه لا، نو دا ټول الله یې جواب په دې موټي کې وای، او ته په کمره کې الله اعوذ بالله دا الله سره مذاق کې کنه کې. دا الله د نږدېوالي نه مراد دا نه دی چې هغه تاسو په کمره کې دی، وهو فوق عباده، هغه د خپل بنديانو نو اوچت هغه کم ذکر دی، هغه وله المثل الاعلى، دا حالت او دا مثال چې دی هغه اعلی دی، اوچت دی. دا هغه د پاره بدا مثالونه اعوذ بالله نه بیانې چې هغه په کمره کې دی، هغه په کوټه کې دی، هغه د هر شي نه اوچت دی. لیکن باوجود د دې نه چې د هر شي نه هغه اوچت دی، هر شي ته هغه نږدې دی، دا هغه قدرت دی. موسی علیہ السلام سره الله کلام کړو کنه، کوئی تور کې کړو کنه. نو الله اعوذ بالله دا غځنه خطر کو شی اوسو ناغه د ټول نه اوچت دی، لیکن باوجود د دې نه ګوره پزمکه د الله د موسی علیہ السلام سره کلام کړل کړي کنه دی. او موسی علیہ السلام ورته ما ته ځانو خیا، نو الله ورته وی چې تمانه شی لیدې د غر ته وګوره کله غر په خپل ځای باندې ودرې ته به ما ویني. نو چې څنګه غر ته وکتل موسی علیہ السلام بهوش شو راوغورځیدو، او غر چې دا ټول تسوسنال، صرف یو تجلی الله رب العزت هغه غر ته کړی و. قران مجید کې سورۃ واقعہ کې تاسو وګوره الله رب العزت فرمایي چې کله د یو انسان د مرګ وخت راشي نو تاسو التناسي او تاسو ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. الله عزت تاسو نه زیات هغه ته نږدې لیکن تاسو نه تاسو نه زیات نږدې هم الله رب العزت فرمایي. زما عزیزا د بر رفع الله الیه تا دا ترجمه وکړه اعوذ بالله چې الله په عرش د ټول اسمان او اسمانونو بره ناشته په مخصوص ځای کې او عیسی علیہ السلام التزام ته بللې ده. اسمره د جهالت او د ناپوهی ترجمه ده او مفهوم بیانې ته دې دا معنی هرگز نه ده. د رفع نه مراد سره لکه سورۃ مجادله آیت نمبر 11 وګورئ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله فرمایي رفع ورکوم ز مؤمنانو ته پتاسو کی او هغه خلکو ته چې هغه د الله د دین علم حاصل کی په درجاتو کې. د رفع نه مراد څه ده؟ د درجات رفع ده. دارنګ قران مجید کې ګورئ الله رب العزت د انبیاء په باب کې چې کله درېمه سپاره شروع کیږي نو الله رب العزت فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. دا رسولان دي الله چې الله فضیلت ورکړل بعض ته په بعضو، بعض په کې هغه چې الله سره کلام کړل او الله رفع ورکړي دي ته په درجاتو کې. رفع پس کې ورکړي ورفع بعضهم درجات، الله رفع ورکړي بعض د دې ته زینو د دې ته په درجاتو کې. نه د رفع نه مراد څه ده؟
درجات دي. لکه سورۃ اعراف کې یو عالم الله ذکر کړل ولو شئنا لرفعناه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله وی کده د الله په کتاب باندې عمل کړی وي او په دې پس روان شوی وي نو الله وی ما به دې پورته کړی وي عزت موتور کړو لیکن دسی چلو کو دنیا ته مایل شو ګړې واغستا دنیاوی واغستا په خپل خواهشاتو پس روان شو فمثله كمثل الكلب. الله وسد د مثال په شان د سپی دی سپی وی الله فرمایي زما عزیزان او ځان پوهه په دې مسائلو باندې او بیا دې څه دلایل پیش کړي دا غیم لغون ته تاسو ته مختصرا زه دغه کما دا غینه پس بیا ز خپل تقریر چې دا ختمو ما د دې په دلایل کې یو دلیل دا دی چې دوی وایي چې الله رب العزت فرمایلی دی په خپل کتاب کې ويكلم الناس في المهد وكهلا چې عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې هم خبرې کوي او په لوی عمر کې هم خبرې کوي. نو په د مور په غېږ کې خبرې کړې دي او لوی عمر کې هغه خبرې نه دي کړې هغه قیامت ته نږدې راځي بیا به خبرې کوي. څومره د بے عقلۍ خبرې دي. الان کې د قران نه دواړه خبرې د مهد او د کال دواړه خبرې ثابت دي. لکه دغه سورته مریم تاسو وګورئ چې کله الله داغه د مهد ذکر کړی دی نو دا غین وروسته هغه آیاتونه چې ختم شي نو د کال ذکر هم کړی دی چې خپل امت ته چې کله هغه لوی شو الله ته نبوت ورکو کتاب ورته ورکو تعلیم د کتاب ورکو نو خپل امت ته بیا تبلیغ شروع کو یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربي وربکم اے بنی اسرائیل د الله عبادت کوي چې زما ربي وربکم زمام رب دې استاسم رب دې او بیا د دین وروسته خپل معجزات چې کوم الله غته ورکړي هغه معجزات ورته پیش کړو هغه معجزات سو هغه د الله دا غي ذکر کړی دی. یو سره د مورنا ورون پیدا شو مرزاده ورون چې وته وي هغه بوله رستر ګلاس راکاغو هغه بخښو بګه مرز به ولاس به پیدا کاغو هغه بخښو دارنګي مرغۍ به جوړ کړل د خاورې نه د خټې نه او پای کې به پوکوال د الله په حکم هغه مرغۍ چې دا هغه د خاورو نه جوړ شي مرغۍ هغه رښتیا مرغۍ جوړ شو واه بوله تلابل مړ ته یقوم باذن الله پاسه الله په حکم مړ برا پاسه دا هغه معجزاتو. یو سره به کور راغی ته به وی چې تا کور کې دا شیخ ولې کور کې دا شیخ پر خو ده دا خبره ورته ورکو قران دغه معجزات ذکر کړي دي د دین رست الله رب العزت فرمایي چې کلا موسی عیسی علیہ السلام خپل دلائل پیش کړل معجزات پیش کړل د دینه باوجود فلما احس عیسی منهم الكفر چې کلا سرګن شول دا خلق عیسی علیہ السلام ته چې دا پخپاخه کافر دي ایمان نه راوړي په کفر کې خپاخه شوی دي نو دا غینه پس بیا عیسی علیہ السلام الله فرمایي چغه کړه من انصار الی الله میدان قتال تکو شو چې زما به څوک مرسته کوي د الله په دین کې قال الحواریون نحن انصار الله حواریان وی مونږ بستا مرسته کوو د الله په دین کې مونږ ستا مرګریو. بیا الله رب العزت ذکر کوي سورته صف کې چې بنی اسرائیل په دوه حصو کې تقسیم شول یو هغه خلک چې د عیسی علیہ السلام مرګرتیا وکړه بل هغه خلک چې د عیسی علیہ السلام د خبرې انکار وکړو او بیا په आपस کې دوی وجنګېدل ګوره میدان قتال ته کوشول وجنګېدل. بیا الله رب العزت فرمایي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرین. الله رب العزت عیسی علیہ السلام او داغه مرګرو ته مؤمنانو ته الله داوی تایید کو داوی مرسته وکړه او په هغه کافرو باندې يهوديانو باندې الله غالب کړل. نو ګوره الله سپری خو نه دی ښا د بچپن نواله د ورکواله د مور د غیر نواله د قتال او د غلبې پورا تاریخ قران د عیسی علیہ السلام چې دا ذکر کړی دی او نن زمونږ مفسرین سوي زمونږ مفسرین وایي چې کور کې بن کړو او د کور نه بیا یو سره پسې لاړو هغه قتلون الله رب العزت چې دی هغه بر اسمان ته وخجو. الان کې سورته مائده کې الله رب العزت فرمایي چې زما دا احسان یاد کا و اس کا ففت بنی اسرائیل انکا چې بنی اسرائیل دا غوی لاسونه ماستانه بن کړو دا غوی لاسونه تا ته درسېدل اړو نه شو ما بن کړو الله رب العزت فرمایي او دا الله په خپل کتاب کې فیصله کړل چې زما رسولان به غالب یو او په دې ځمکه باندې الله غالب کړل نو الله رب العزت عیسی علیہ السلام ته غلبه ورکړل او نن تاسو وګورئ په دنیا کې د ټولو نه زیات د مسلمانانو نه زیات اکثریت د چا د عیسایانو دی کنه دی. نو دا د عیسی علیہ السلام په وخت کې دا غوي مرګري جوړ شیو او الله رب العزت دغه عیسایانو ته غلبه ورکړو يهوديان الله کمزوري کړو دا تاریخ په خبره باندې گواه ده لیکن هغه تاریخ
هغه مشاهده د قران آیاتونه هغه ټول هر څه پاغي باندې پردې اچولې شوی دي او دغه باطل روایتونه خلق مرامخ کړي دي او دا دغه کړي دي چې نه يهوديان غالب عيسى عليه السلام کمزور دغه مرګري کمزور الیاذ بالله الله رب العزت مجبورن بیا اسمان ته وخیجو د بچکولو لپاره او د قیامت نمخ کې رسته قیامت نمخ کې هغه دنیا ته بیا راځي تمازه دا ټول ډګوسله دا ټول قصې دي ایمان د الله په کتاب باندې راوړی عیسی علی السلام باندې مرګ راغله څنګه چې نور پیغمبرانو باندې مرګ راغله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخري رسول او پیغمبر دی وزدا د امت کار دی الله فرمایي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر واولئک هم المفلحون ضرور دی پتا سو کې داسې خلک چې هغه خلک نیکو ترابلی د الله د احکاماتو دعوت چلای خلک د ګناہوں نه منع کوي الله فرمایي دا خلک چې دا کامیاب دي نو تمام رونه چې د دې کار د پاره ځان تیار کړي د انبیاء او د رسولانو وس انتظار مکوئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اخري پیغمبر اخري رسول له او د امت کار دی چې الله دین چې د خپل عزت کې په دې باندې عملو کې بیا د تبلیغ شروع کی او د الله پر عظمت د الله قانون چې هغه نافذ کی نو ټول مرګري بلا کار کو ان شاء الله دې لپاره ځان تیار کړئ زد مکوئ هر درمیه د خلق بشانتی نه ګور د هر سړي خبره اوري د هر سړي کتاب ګوري د هر سړي سره کېنی د هر چا سره دعا سلام ساتي دا نه چې دا زموږ جماعت نه چې مخ ته دی خو واړه دعا سلام سره مکو سوشل بایکاټ وکړه نه دا د آدم اولاد دی دا د الله بنده دی د خیر خوایي وکړه د نږدې شه د سره پیټه اوچت کا د مرسته وکړه د امداد وکړه د سره لاس خلاص وکړه د ځان تر نږدې کا د الله کلام ورته پیش کا د جهنم نه بچ کا کدی ګناه کوي د ګناه نه بچ کا د نیکی دعوت ولور کا چې ته د مخ دی خواله مخ اخوا اوړي دا فرقه پرستی دا غوړ اسلام نه دی الله وی وقول للناس حسنا خلق سره خسته خبرې کوي ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمه والموعظه الحسنه په خسته طریقې سره په حکمت او دلایل سره خلق د الله دین ته راوبلې زما عزیزانو د خلکو نه نفرت مکوئ د خلکو سره محبت کوئ مینه کوئ خلک ځان ته نږدې کوي ځان ته او د الله دا کلام ورته پیش کوي او دعوت ولور کوي چې راځي چې د الله پر کلام باندې یو شو زد مکوئ حد درمي مکوئ ته انا مسله ته مجوړوي راځي چې د الله د دین دا کارو کو د الله دا کلام چې دا خور کو د الله دا دین چې په دنیا کې نافذ کو الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې د الله دا دین چې دا موږ په دنیا کې په ځان باندې نافذ کو او د الله د دین خدمت کو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين